الله دا ټیم زموږ کیمرمین دا چوک چې دی دا لږ ټیم مخکې بند و دغه شریکه تاسو ته شاته صورتحال زموږ کیمرمین وښیي صورتحال دا دی چې د مفت وړو سکیم چې دی هغه ډېر زیات نظام یې خراب کړی دی د ټرافیک صورتحال هم دلته کې ډېر زیات خراب و د مستحقینو دا احتجاج دی چې هغوی ته د هغوی نمبر نه میلاویږي په دې سلسله کې د موږ سره اوسئ موږ معلومات کوو چې آیا د مستحقینو په دې الزاماتو کې څومره حقیقت دی څومره دوی رښتیا وایي چې د دوی نمبر دی او نمبر نه میلاویږي د موږ سره اوسئ پجامه ټیک شو دغه زی ټیک ده دلته کې سیستم کار نه کوي ګوته نه لګي سهار نه پنځه ستا زنانه په تکلیف کې دي مشران په لین کې ورغلي خدای دې خیر کړي چې موږ یو مشر وبیلو الله دې نه کړي معامله ډېر بې عزتۍ ته تللې زما کیمرمین به زنانو طرف ته نه ښیي زه اوس بندیا ریپورټر نه یم بندیا زما اولنۍ نیوکه د اے سی چکېسر حمید صاحب نه او ډي سي شانګله عابد صاحب له دا را چې د شناختي کارت شرط لازم شي ګوته موږ بایومیټریک نه پېژنو موږ هر چا سره دلته کې موبایل نشته موږ ته د میسج پته نشته که حکومت زموږ امداد کوي دا دې په شناختي کارت ورکړي ټیک شو کومه خبره چې جوهر وکړه زموږ ورور دی صحافي دی او موږ سره بلدیات کې هم نماینده دی موږ د اے سی صاحب نه هم دا ریکویسټ کوو موږ د ډي سي صاحب نه هم دا ریکویسټ کوو چې دا بار د علاقو د مضافاتو خلک دی یو دوی ته په میلیونو کیلومیټره دوی سفر وکړي دلته راشي په وړو پسې دوه تړې وړي په توړه کې هغه په لین کې دوی کې وخوري زنانه یې بې عزته شي دوکاندار پوینټ والے دوکاندارو ته کنځل وکړي پیسه آیا مخلوق په ډېر زیات بد حالت دی ډېر بد حشر دی په دې کې غریبانان یا سپین ګیري مشران هغه داسې چې هر تاوېدی پکې نشي د پاسه باران ورېږي نو موږ د اے سی صاحب نه د ډي سي صاحب نه ټوله دا ریکویسټ دی چې په شناختي کارت په لیول دا سیسټم روان چې دا د اے سی صاحب او ډي سي صاحب دوی دا کار وکړي چې د دې عوام دپاره یا د ویلیج مقرر کړي دا په یو پوینټ منې نه کېږي چې دا دلته چکېسر کې دا ټول زموږ خویندې میندې راغلي دي او دا ولاړې دي دې دپاره د دوی یو پوینټ ویلیج مقرر کړي په چیرمین په سطحه باندې دې وکړي بل د ذمهوار کس په سطحه باندې وکړي خو چې ویلیج وړوکې ونې علاقه ده نو په هغې به کور شي په سوولو تعداد دی د زنانو هم یو غټ شمېره ده د بزرګانو د سپین ږیرو هم یو غټ تعداد دی او زه ګورم چې په لینډ کې بلکل پختۍ په پختۍ دي دې کې که حاجي صاحب دې کې زموږ سپین ږیرو بیا مشر وفات کړو نو بیا په وړو څه کوو چیرمین صاحب بیا به په وړو ونه کوو ستاسو رایه ده ستا څه خبرې دي بسم الله الرحمن الرحیم زما خبرې دا دي چې موږ قومي دلته یو حالت جوړ شوی د وړو حکومت د وړو یو بحران دی چې هغې ته ټول قوم سرکاري وړه راځي ګورمنټ سرکاري وړه رالیږي د هغې ته ورته طریقه کار دا و چې هر څومره بیګ چې دي د خلکو که 10 رسي 20 رسي 40 رسي موږ خپل د اے سی صاحب سره پرون ناست یو اے سی صاحب زموږ سره مستقل کاپریشن کوي په هر څه کې هر خبر زموږ منې ولې چې یو شی چې دی د هغه د خپل کور د ګورمنټ چې کوم شی رالیږي نو موږ به هغه تقسیمېږي دلته اوس ما د جلوس قیادت په دې شکل کوو دا روډ بندېږي روډ سایډ ته کېږدو کوم یو څوک د سټور والا دي سټور والا خلکو ته کنځل کوي زموږ اعتراض اے سی صاحب ته د سټور والا سټور کیپر چې څوک دی چا ته جوړه میلاو دي هغه خلکو ته د ښځو کنځل کوي دغه د برداشت د خلکو نه د هغې په مقابله کې ما روډ بند کړی دا روډ کې ودرو چې دا خو د حکومت وړي دي موږ نه د اے سی صاحب موږ ته پرون اجازت کړلی چې تاسو مضافات بدل راځي تاسو مضافات سوال زما دا دی چې اے سی صاحب ایڈمنسټریشن مشر دی په هغه مذاکراتو کې زه هم د بلدیاتي نماینده فیصد موجود وم او د صافي فیصد موجود یم ایڈمنسټریشن ولې کمزوری دی چې ایڈمنسټریشن نظام کمزوری دی لایف کې خرابي ده بې نمبري ده غیر مستحق کس راځي ایڈمنسټریشن پوزیشن دا دی چې پرون ستاسو په سره میټینګ کې ناست میټینګ زموږ د اے سی صاحب سره وشو دلته یو انتظامي کمزوري د دغه دلته منماني ده نو چې منماني نه وي په نمبر باندې او د غریب ته دغه حق ملاوي دی د چا ډېر ماتولی شو د چا او انویسټیشن د اے سی صاحب ګناه نه دی اے سی صاحب خو یو افسر دا پر په تاثیر کې کینی هغه پوینټ ته لاړ شي هغه خپل لوکل پټواریان رالیږي دلته پټواري د چا خبره نه مني دلته تحصیلدار راشي تحصیلدار د چا خبره نه مني دلته څوک په پوینټ باندې شاپ کیپر راشي چا خبره نه مني اے سی صاحب زموږ ټیک ټاک فعال پروګرام دی دغه او دغه خوښه دا ده چې ښه په غریب سړي ته په طریقه باندې خان او شهاب خان ته ورکړي اجازت د الله په امان